نن سبا ځوانان په مزدوري باندې شرمېږي، مزدوري عیب بولي. ای زما وروره، که مزدوري عیب وای نو انبیاو علیهم الصلاة والسلام به نه وی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل چا پسونه ورکتل په مزدوري باندې. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام 8 کاله پسونه کتلی دي د خپل د ښځې د مهر د ولور دپاره یا د خپل د مزدوري دپاره. دغه رقم حضرت داود علیه الصلاة والسلام په خپل لاس به مزدوري کوله او خپل د لاس مزدوري به خوړله. که دا عیب وای نو انبیاو به نه کولی. نن سبا چې څوک د کالج څخه را فارغه سي وای ما به سکول ویل اوس به زه مزدوري کوم، یو څوک د مدرسې څخه فارغه سي وای ما سبقان ویل زه مولوي سولم اوس به زه مزدوري کوم. نو که چیرې ته د کالج څخه فارغه سولې، که تا ته چیرې نوکري یا استازي درته میلاو سوی وي یا یو کار درته میلاو سوی په دفتر کې، خو ویې که چیرې هغه نه درته میلاویږي، دغسې فضوله ګرځې پالتو ګرځې، نو تر هغه دا ښه ده چې خپله مزدوري وکړې. که چیرې ته د مدرسې څخه فارغه سوې، د قرآن حافظ سولې، عالم سولې، که چیرې ته په مدرسه کې استاز ولګېدلې یا امامت کوې یا یو بل داسې کوچنیانو ته سبقان وایې، که چیرې هغه مزدوري تا ته در میلاوي، خو ویې که هغه نه یې درته میلاویږي نو بیا ته خپله مزدوري وکړه. ځکه چې دا مزدوري عیب نه ده، خلک یې عیب بولي خو عیب نه ده. د نر غوندې یې ګټه، د نر غوندې یې خوره. کم کس چې وای په مزدوري باندې ووځي، په حقه حلاله مزدوري وکړي او څه پیسې وګټي او په هغه باندې خوراک واخلي، کور ته یې راوړي، د ده بچان، مور و پلار، د ده ښځه، د ده ورونه، د ده خویندې یې وخوري، وایي دا الله جل جلاله په خیرات کې ورشماري. نو مزدوري عیب نه ده، خپله مزدوري کوه.